یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینا و مالیار داغه مالیار نوم عاقل سنومیو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختیو نو دا خپل یار راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته ای بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دا عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي درتاو کړ سره والا بات بادشاہ چراغ نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه به اور دی د بادشاہ دی عقل تا ګوره نه زمونږ د بادشاہ نو لا خریټیان میټیان بادشاہ دې ته وایي بادشاہان دې ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري جوړم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصاب بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي ولځي بیا په بل چا خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګنه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقې کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیمه تاسو غوندې نو چې چا د فار جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملیدلې دي بیا منډې ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ڈرنے تیاری من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ماتو کته چې ماتو کته ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب باس او چې اوس پېتی په دولاسي هغه باڼه ورته راواچولو چې غرب به از موږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب به شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او پینکو کی وہی چی یا اللہ میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہوگی ہیں بچی میں خدا استا پا حوالہ دی زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي ذکر درته هم چې ډېرې مو وای ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کوم چې چا کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ته راووتو د دیګ نه چې چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی اے عقلا وی غریب سړی که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی
خدای چې انجام دې همدا شو. نو چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی، بجلیگر ملا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی. هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته پخ پیمانه وړاندې نه لږ سوچ کوه کاکا، وړاندې نه لږ فکر کوه. وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه. اتقوا مواضع التهم، پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته، چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم، والله که ومنئ چې د جواري نه ده کړې، وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم، والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی، وایي به چې دی ډمې سره یې څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلی دي، د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی او نه هره خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رای راکولی شي، زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته، سبا له بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوځه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده، نو ما خو ملا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم. دا تاسو کړی وه؟ ښځو والا وایي تا کړې ښځه؟ دې ورک کړه چې ورک ته خو ګوډې که نه نو. اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه ویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده، د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغستې. یا دا ښځه وایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمواري نه واغستې. دا ښځه وایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي، او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت وکړو، که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي، ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبا به دی ښځه بال بچ به کور دی وران شه سبا کې، نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه یم. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن، دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې